ځینې ځوانان مې په پنجرو کې په زندان بندي دي، د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندي دي. څوک یې ژوندي پر امریکا پر برطانیا خرڅ کړل، تپوس یې وکړئ جنرالانو برملا خرڅ کړل. کلي کورونه بازارونه راته ړنګ کړل پنجاب، ټول مارکیټونه بازارونه راته ړنګ کړل پنجاب، ټول کالجونه او سکولونه راته ړنګ کړل پنجاب، ټول تاریخي خوندي ځایونه راته ړنګ کړل پنجاب. ټوله نړۍ کې یې په نوم د ترهګر بدنام کړو، استاد شاګرد ملا او می هم یې کم ستر بدنام کړو. زمونږ په وینو یې خپل ځان ته بلډینګونه جوړ کړل، ځان ته یې کوس په تور پنجاب کې محلونه جوړ کړل. 83 کاله شي غلام یې له پښتون جوړ کړی، د منډیې د خرڅ نیلام یې له پښتون جوړ کړی. مونږ یې بس تش په ملک د نوم په لا اله غلط یو، موږ پښتانه یې په دشنه سپینه جنډا غلط یو، څوک یې په پاک سرزمین څوک یې په ملا غلط یو. دغه دوه مخې ریاست موږ په بیا غلط یو. خو نور خو بس دی پښتنو ځانونه وپېژنئ، ای د غفلت په خوبودو ځانونه وپېژنئ، ای مېړنو ای شازلمو ځانونه وپېژنئ. د تور دشمن د دې دوه مخې پالیسۍ په خلاف، د دې مزدور د مزدورۍ او غلامۍ په خلاف راځئ چې یو شو د بنده د بندګۍ په خلاف، د دې دشمن سټیټ د دشمن راویې په خلاف. په موږ او تاسو باندې کلک سپین بغاوت فرض دی، په دې محکوم وطن کې غږ د افغانیت فرض دی، په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی، په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی. دا کار په مونږ لکه 5 وخته عبادت فرض دی. له دې غلام ابن غلام نه ازادي اخلو، راځئ د سر او مل په بیه خپلواکي اخلو. د غلامۍ له ژوند د سل ځله بهتر دی مرګی، د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی.